شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. زما محترم حاضرین مسلمانانو ورونو نورو زاینو تا چکلا منگا د بیان د پارزو نو پزړه کې همدای چانته با دا مسله بیانو دا بیانو د مسلې بیان د پارزو او کلام چې منګه دې الاډن ډیرای ترازو نو په دې نیت او په دې اراده راځو چې دلته ومنګه د مسلې بیان کوونکو سره او د مسلې د خورونکو سره ملاقات کوو. زګا پدې کلی پدې علاقہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بلوچستان مولانا صاحب چې کمکار کړل درسونه کړی دي بیانونه کړی دي توحید بیان کړل لاغینا بعد ضرورت مسئلے دمرانی سورج داغی دا تائید او داغی دا مرگر دا تائید اور عوام لا شاباسے ورکل ضرورتی ندل دا منگا پدی ارادہ رازو چه منگا دا دی تائید کو دای سره مرګرتیا ښکارا کو دای سره د مینې او د محبت اظهار کو او د دې علاقې د پښتنو لا مسلمانانو ورونو لا
یو ډاډ ورکو چې تاسو ډېره مړانه کړې ده تاسو د دوی تایید او ملګرتیا کړې ده او دوی مسله بیان کړې ده الله دې دا مینه او دا محبت همیشه آباد لري آمین په دنیا کې د چا تعلق چې راځي نو د هغه دوه تعلق وي یو تعلق د خپل خالق سره وي چې یو ذات دی چې هغه پیدا کړی هغه وله رزق ورکوي هغه وله ژوند ورکړی او د هغه بې شماره احسانونه دي نو د هغه سره تعلق جوړوي چې هغه رانه خفه نه شي او هغه رانه رضا وي یو شاعر وایي فلیت بیني وبینک عامر وبیني وبین العالمین خراب فلیتک تحلو ولنام مریرة ولیتک ترضى ولنام غضاب ارمان دے اللہ چې زما او ستا روغه وي نو که ټول مخلوق سره روانه وي پروا مې نشته او ارمان دې ربه چې ته راته خوږ وي نو که ټوله دنیا ته تریخ یم پروا مې نشته خو چې ته راته خوږ وي نو یو تعلق د خپل خالق سره چې یو ذات دی چې د هغه په ما احسانونه دي د هغه په ما نعمتونه دي او د هغه نعمتونه او احسانونه زه شمېرم نو هغه د شمېرې نه بهر دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که د الله نعمتونه شمېرئ نو هغه بې شمېره دي د شمېرلو نه دي ورپسې وایي ان الانسان لکفور انسان ناشکر دی چې دا هغه نعمتونه او احسانونه ونه شمېرل دویم تعلق د انسان سره وي د انسان سره تعلق بیا د هرې طبقې د هر یو مقام جدا جدایي د چا تعلق د پلار سره په یو حیثیت دي د ښځې سره په بل حیثیت دي د اولاد سره په بل حیثیت دي د ملګري سره په بل حیثیت دي ګاونډي سره په بل حیثیت دي او د حاکم او د بادشاه او د محکوم سره په بل حیثیت دي کله چې دا تعلق انسان وپېژني چې د مشر سره به تعلق څنګه ساتم د کشر سره به تعلق څنګه ساتم د حاکم سره به تعلق څنګه ساتم د محکوم سره به زما تعلق څنګه وي ګاونډي سره به تعلق څنګه ساتم مسافر سره به تعلق څنګه ساتم کله چې دا تعلق وپېژني نو دې ته وایي مسلماني یو چې تعلق د خالق سره او دویم چې تعلق د مخلوق سره وپېژني نو دې ته مسلماني وایي او دا بیا کامل او صحیح مسلمانی کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یو ذکر کی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده حضرت فرمائی مسلمان کامل مسلمان هغه دی چې مسلمان د هغه د ژبې د ضرر نه هم بچي او د هغه د لاسو د ضرر نه هم بچي او المسلمون وي په هغې کې دا نه وي چې بادشاه دی او که وزیر دی او که ګدا دی او که ملنګ دی که پلار دی او که زوی دی که دوست دی او که دشمن دی والمسلمون وي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې مسلمانان د هغه د ژبې د ضرر نه د هغه د لاسو ضرر نه بچي نو دا کامل مسلمان دی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع کی ویلیو انصر اخاک ظالما او مظلوما دخبل رور امدادو کا او اخاک ایوی ستارور نوار پسی وی ظالما او مظلوما کاغا ظالمی او کاغا مظلومی ظالم دے خون ستارور دے کہ مظلوم دے خون ستارور دے کہ ظلم یو کہ خود ایمان نا دے اسلام نا ونوتا ظلم دے نشوے وہ مسلمان دے نراغی امدادو کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر خیار خلقو عقل مند خلقو او خیار باولی نو چاگئی بصحبت جناب محمد رسول اللہ رنگ شویو صلی اللہ علیہ وسلم سڑے چی او مجلس سرا دیوتن سر نیزدیشی نو چه دا اخیار سر نیزدیشی نو اگا اخیار شی او چه دا کمکل سر نیزدیشی نو اگا کمکل شی او اگا بیوکوف شی چه سادی او واقعا ذکر کرنا یو سری غسلخانہ کے باتروم کے لامبل اور یو خطا یو مرگری راوشتا اور بدر لگی دا نو آگوئی گلی خوشبوئی در حمام روزی گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم یو رضی خیستا خواتا زمان لاستا ما خواتا راو رسیدا زمان محبوب پیسو ویشتما ما ارتای تو خوخطی دا خوشبوئی در نسنگا لڑا با گفتا من گلی ما چیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم اغما تلیز خوبی کارا خطی ما و سورج دا گل سر ناستو ما گل میں بخوا کیو نو کلا چی کم مجلس کی سڑے شریشی داغی رنگ اخلی نو خیار سر یوزائی نو خیاری او دا کمکل سرائی نو آگا کمکل تو و بیوکوف توف زرکئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگریو سرائی دینا چاگئی کم عمل کرو نو پراتون کے دور کے بعض خلق دا سرانل چی داغئی نے عمل زیادو کو خدا آگئی مقام تا نشی رسیدے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی لو انفقا احدکم مثل احد ما بلغ مدادهم ولا نصیفا کہ تاسو کی او تند احد غرم راس زر خرچ کی د صحابہ کرامو یو کوڑی تا د کوڑی اغا ممی سے تو نشی رسیدے اولی اغا یسا چلو داغی وجہ دا چاگئی پا مجلس آگا چاکے ناسو چاگا مجلس زمانگا نشی نصیب کیوں دے اگر صحابہ کرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگریو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یوزائیو نو چه دا آگا سر یوزائیو آگا اللہ خیار کریو اکر من کریو آگا دیر خیار او دیر اکر مندو اگر چه بعض خلق وئی صحابہ کرام دا کریو دا غلطی کریو او دا کریو صحابہ کرام خیار خلقو نو چه کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما دخبل رور امدادو کاغا ظالمی او کاغا مظلومی صحابہ کرام تا پوس کری حضرت منگا دا مظلوم امداد کو پیچنو خود ظالم امداد کو منگا سنگا کرو منگا ظالم ارگرتیا دا ظالم امداد سنگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی دا ظالم امداد آئے شاگل مٹ نونیوا اور دا ظلم میں منی کا نو پتا حق انسانانو داؤں دے کہ سڑے ظلم کئی غلط کار کئی
نو اگر آگے نبنی کا اگر آو کردو حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو اللہ نے پر رحمت رولی کی سورہ نساء کی چکلا گئی با درس کو او دی آیات نبرانل ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا یقینا هغه کسان چې د یتیمانو مال خوري په زیاتي بېشکه هغوی په ګېډو کې اور اچوي وسیصلون سعیرا زر دی چې دننه بشي جهنم ته نو هغوی وایي چې د یتیم مال خوري اور یې وخوړه زمونږ او ستاسو ماشومان چې کله اور بلي سکروټي هغه ورته لاس کوي نو موږ ورسره څه چل کوو موږ څه وایو چې او راواله نه موږ ورته لاس ووو ورته وایو مه کوه اور دی ځان ترې راوساته خو چې کله ملا د یتیم مال خوري او د یتیم مال ته ناست دی کله د استاد په نوم باندې او کله د شومې په نوم باندې کله د خیرات په نوم باندې کله د جمعې د شپې او د څلوېښتۍ په نوم باندې نو ته راشې نو ته ورته ببوزه یې پکې ورته یې نو اور ته چې پکې یې هغه خو نور هم تودېږي نه پکې ورته ببوزه یې ورته مه د مټ یې ونیوه ورته وایه ستا اور مه خوره نو چې د اور نه یې منې کوو نو مونږ ته راوګرځي تاسو یې مړو ته تاسو یې ژوندو ته مړي وایي مونږ کله یې ژوندي ته مټې ویلې مونږ وایو چې مړه دي نو مړه ورته وایو چې ژوندي دي نو ژوندي ورته وایو اوسې هغه ده ګورې زمونږ په علاقه کې پخوا یو دوه زمیندارو د هغوی خپله کروانه وه نو مخی کاته هغه یو هوښیار و هغه بل کس لو که د غنمو او ستړی شوی و چې راغی حجره کې کټ پروت و او زمونږ داسې د محلو حجري هم محلي والا ورته راځي او ناست دي پکې ګپ شپ لګوي دمه پکې کوي نو هغه یو راغی هغه کټ کې سملاست خیال یې نه و نو هغه قبلې ته خپې کړې څنګلې سر ته کېښوده او قبلې ته یې خپې کړې دې کې اوده شوی دی لرې کړی او ستړی مو دا بل چې راغی نو کتل چې خپې قبلې ته دي موقع یې مونږ ته مړ یې کړ د کور نه د وږو ټکولو هغه لوړ راړو موږ ورته چلای وږي وایو چې وهلی مې پخوا اوس خو ترې شوي دي لوړ مې ورته وي کوتک مې ورته وي تاسو ورته څه وایي هغه کوتک یې راړو دی اوده دی هغه ورته د یاش ته ودرېږو او د هغه کوتک یې په شا راواړو او په پنډو شو او چې دې پنډو باندې ورله کوتک را خلاص کړو نو هغه لوی لوی چغې کړې او راپاسې چې خپې راله ماتې کړې خلک راللو دی ونیو هغه کوتک یې ته هغه ظالمه خپې دې ورله ماتې کړې هغه وایي نن چې په خانه کعبه غیرت ورنه کړو کله دی دی راشي په علمای دیوبند غیرت کوي نو وایي دا مړو ته هغې ژوندي ویلي دي ستا په شان لیوني ووایه چې مړو ته ژوندي وي ته وایې هغه د څښاک هغه دی ته وایې هغه د شومې او د څلوېښتۍ هغه دی او رالل دې له چې مړي ته ژوندي وایي ځان ته دیوبندي وایي دا ژوندي دي او دا ژوندي دي موږ وایو دې مسلې له موږ اهمیت ته ورکوو موږ هغه مسله ده چې د خالق حکم وپېژنه او د مخلوق حکم وپېژنه او زمونږ بدبختي دا ده د کله چې معتبر پښتانه د افغانستان نه راغلي دي او دوابا او پېښور او بیا دې علاقې او داسې تر سواته پورې تللي دي 700 کاله پښتنو ژوند تېر کړی خو په ځای کې ملا نه و پیدا شوی د بل ځای نه به یو ملا راغی هغه پټکې والا و ځان به یې ملا کړی و
ملا به نه و خو ځان به یې ملا کړی و او دی به غنم ګټل لږه به یې ساتلې وه نو غوړي او غنم به چې هغه پیر صاحب وړل او د جوارو ډوډۍ او شملې به د دی بچو ګوټلې پیسې او دولت به یې وګټه د بل ځای نه به د پیر په نوم باندې راغې شین څادر به یې په سره چولو او د ده مال او دولت به هغه یې خوړه پښتانه به یې په جنګ واچول او بیا به یې یو ته وی راشه چې امداد در سره وکړمه پیسې به یې قرض ورکړي نو بیا به یې هغه بل راغوښت نو هغه له به یې ورکړي قرضونه به یې پرې واړول نو چې بیا به ته ورته وي صیبه دا ځمکه مې ګاڼه کړه توبه ګاڼه خو ارامه ده نو هغه به ورته وي صیب وایه رانه نو په پیسو به یې چې په لږو پیسو واخېسته نو اخر کې به جایدادونه پیرانو جوړ کړي وو او دا پښتانه غریبانان یو به خره وه یو به چرګه وه یو به زړه برستن وه هغه به یې په خره تړلي وو چېرته ځي که ته وطن ته د نیستا د لاسه زما دا نیستي خو بېدۍ راوستې وه خو مصیبت دا و چې کله په دی کې یو حق پرست پیدا شوی که هغه هر څوک و که هغه به عزیز انصاري رحمت الله علیه نو هغه به پیر تاریکي مشهور که او چې دی به کنځل کول ویل تاریکي بچیه هغه یې کنځل ګرځولي وو که په دی کې به سید امیر پیدا شو نو هغه یې بدنام کړو د هغه د مرګ بندوبستونه به یې وکړل او که دی کې به بل حق پرست پیدا شو نو هغه یې په ګټو وویشته خو چې کله هغه به مړ شو نو بیا به یې ورپسې ژړل چې ژوندی هم تاسو ویشته هم په کاڼو نن مې سله ښکلوئ د قبر کاڼي نو هغه یې په ګټو وویشته او بیا به یې ورپسې ژړل چې هغه ډېر ښه سړی و ډېر نیک سړی و سید علي ترمذي رحمه الله پیر بابا د ترمذ نه راغی او د هغې غریب نور وسله رسېده کتابونه یې لیکله او په هغې کې ورته دا مسلې لیکلې وي د پیر بابا کتاب دی او په هغې کې تذکرة الابرار والاشرار اخو درویزه بابا لیکلی او سلمه صفحه کې هغه لیکي چې کوم چرګوړی یې ګډ پیسه بابا ته پیش پیر ته نظر پیش نو هغه حرام دی فالذابح مشرک والمذبوحة میتة وامرأته بائنة خو هغه یې پرېښوده کله چې دی جهاد پرست پیدا شوی نو هغه یې په ګټ وویشتی او د هغه د مرګ بندوبستونه یې کړي عرض مې دا کو یو د الله حق و یو د مخلوق حق و الله د الله حق ورکړه او مخلوق د مخلوق حق ورکړه تا ته به پنځپیری وایي سبحان الله او که دا نه کې زما مهربان نو هر څوک د هر چا د سترګو تورې او د هغه د تندي ګولې او قدر او عزت به دې کوي علامه ابن قیم رحمت الله علیه وایي لله حق لا يكون لغيره لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق مع حقاني دا الله ځان حق دی او د بنده ځان حق دی لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تبيين ولا فرقان دواړه حقونه یو شان دي مګر ځوه چاهیږي جدایي خو بېلتون بیا نه کې دا الله حق شو دا الله حق دا و چې هغه بغیر د ظاهري اسبابو نه هر څه ویني هر څه ګوري او د هر چا امداد کوي هغې راوارسته اولیاء کرام دې ورکړو هغې راوارسته پیرانو دې ورکړو او کله چې الله دا فرض ذکر کوي سورہ اعراف کې الله فرمایي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا هغه کسان چې تاسو یې بغیر د الله نه را مدد کوي ستاسو غونډه کې بندګان دي الله وایي ستا په شان بندیان دي دی وایي نه بوتان یې را مدد کوله وسترګې وخوري الله وایي عباد او بیا وایي امثالکم
بندیان دي او ستا غونته بندیان دي نو که ته بوټي نو بیا خو ټیک ده او که ته بندی نو مولوي صاحب ستا په شان بندیان دي دوکه ورکوي یو هغوی بوتان رامدد کول مشهور عالم او مشهور مورخ علامہ شهرستانی الملل والنحل کی ذکر کوي هغه وایي یو تن عقلمند دا نه کول چې هغوی د دې ګټې یا د دې بوټ عبادت کوم یا د دې ونې عبادت کوم داسې امام راضي رحمه الله وایي بلکې هغوی وایي دې ته د هغه نیک بنده روح راځي او زه درته وایم او دی زما سوال الله ته پیش کوي مشرکین هم دا عقیده وه ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دا عبادت کوي بغیر د الله نه دا هغه چا چې نه ورله ټکر ورکولی شي او نه ورله فایده ورکولی شي ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دوی وایي دا کسان زمونږ سفارش کوي الله ته مونږ دوی ته وایو دا اولیاء کرام دي دا نیکان بندګان دي دا نیازولي دي د الله مونږ دوی ته وایو دوی زمونږ سوال الله ته پیش کوي دا هغوی هم دا عقیده وه او نن هم دا عقیده امام راضي رحمة الله عليه ذکر وایي ونذيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فيكون لهم شفاعة عند الله د دې نظیر وایي په دې زمانه کې دا ده چې خلک د اولیاءو قبرونو له ځي او دی وایي زمونږ دپاره سفارش کوي الله ته امبولا ورته کړکۍ کلاو کړه وایي چې ته ورته وایې نو اوري نو چې اوري نو بیا ستا دپاره سفارش هم کوي مو وایو زما مهربان د مشرکینو دا عقیده وه چې هغوی وایي دی زمونږ دپاره سفارش کوي الله ته الله پہ رد کئی قُلْ لَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ زما پیغمبر دیتا وایا اعلان ورتوکا او کله چې د شرک رد راځي نو پیغمبر پاک ته الله وایي قل ووایه ورته خو دې له خو نران پیدا کړي که نه دا مسله د نرانو وه دا مسله د بهادرو خلکو وه دا هغه چا نه شوه ګولې چې هغه څښاک ته په تمه ناست و دا هغه چا نه شوه ګولې چې هغه د جمعې د شپې الوا ته پرلت والی و دا هغه چا نه شوه ګولې چې هغه په یو کور ګزاره نه کېده ګجراواله کې تعلیم ومه موږ سره یو ملګری و یو ورځ ما د جمعې د شپې د الوا خبره وکړه نو هغه ډېر وخندل نو ما ورته ویې لکه ولې بس هسې ما نه بیا ویره یو واقعه مې یاده شوه ما څنګه ویې زه چې ړومبی طالبګیرای ته راووتم یو ځای کې یو ملا څخه لاړم سبق له هغه دا بېدرکي غوندې و نو د الواګانو پسې به ګرځېده یو ورځ ماښام نه و لږ لیټ غوندې راغی موږ سره کېناستو طبیعت مې خراب دی ما ولې ځي ویره هغه فلاني څخه تللی وم د جمعې د شپې الوا وه یو پلیټ مې وخوړه او طبیعت مې خراب دی دې کې ناڅاپه هغه پاسېد سینه یې لاس کېښود د پیزار ځای ته یې منډه کړه او شروع یې وکړه بړه بړه الوا یې غورځوله جارې سترګې ولګېدل الټای کولي الټای چې وکړه نو پنځه شپږ کاسې الوا پرېوته سړی لږ سپک شه ما ورته وایي چې استاد جي ما تاسو وایي چې ما یو کاسه وخوړه او پنځه شپږ کاسې ده ما ته وایي چې دا یو ځای خو نو دې نه مخکې مې څلور پنځه ځایه خوړلې وه
مصیبت کی ملک داو چې د انوار لپاره دین شرمولی و د انوار لپاره او د خوراک لپاره دین سپک کړی و بې عزته کړی و او پښتون قوم په دې نه پوهېده ده دا نه وي چې دا خو ما سره دوکه ده ما سره زیاتې دی نو یې بې ځه ته ورته وایې نو هغه اوري ته ورله اوس الوا ولته کېده نو هغې ویني الله وایي قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض زما پیغمبرات ورته وایا او قل وایا ورته ځکه دا د نرانو مسله وه دا د نواخورو نه وه زما پیغمبر ورته وایا تاسو الله خبروي په هغه چې الله ته بر هم پته نشته الله ته کته هم پته نشته ستا دا خیال دی چې الله زما د حال نه نه دی خبردار زه ته وایم او دی به الله ته وایي ورپسې وایي أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أم بظاهر من القول یا سے ظاہر خبری کوئی نو چې کله الله ذکر وکړي چې دا تاسو یې عمل کوئ تاسو ورته بندیان دي ورپسې وایي ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها آیا زده اخبی شتے چې تلل گئی باغی باندې چې تو آئی تکر او نقصان را کئی یا زده لاس شتے چې نیول گئی باغی باندې ام لهم آیون یبصرون بها یا زده استرگی شتے چې لیدل گئی باغی دی وی ننوینی اپا خوانوی وی یو شاعر ویلی گنجش نشیند بر قبر مردا بداند مادنر چنچنه چې وی قبر باندې کینی نو مړی پیژني چې دا چنچن دی او که دا چنچنه نو هلکه چې به دې دوه ګزه خاوره کې پیژني چې دا چنچن دی او که دا چنچنه ده نو ته وله چې دا چنچنه بیایې نو تا ته ځان هم بد نه ښکاري چې هغه مې په کپو کې هم بیا ویني که ځان هم درته بد نه ښکاري الله وی ام لهم اعین یبصرون بها یا زده سترګې شته چې لیدل کوي په هغې ام لهم آذان یسمعون بها یا زده غوږونه شته چې اورېدل کوي په هغې باندې نه نه اورېدی هم نشي بغیر د اسباب اورېدونکی الله هغه وی نه نه اوري اورېدی شي ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په هغې کې هم الله د دې بیان کوي الله فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى نشي بارونه یو بارونکې بار د بل چا وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى کچوی و یو بوج والا یو مصیبت زدا درد پر آگلے مرس پر آگلے تبا پر آگلے دا درخوگے پر آگلے او دے چوی وی دپارا دلر کول دخپل بوجا لا يحمل منو شیئون نشلر کول دنظر بر بوجا ولو کان ذا قربا اگر کوی دخپلا اگر کده نیکو تا چلی وی چه وای زمان نیکو را مدد شی نشی لوی کوله چه بوجو داوی جفلانی بابان مواسه او در دیر لوی خاندران دیر لوی سره وسلیا احمد فلانی بابان مواسه زد آدم علیہ السلام مواسه ما زمان آلی سے بیورزی اگئی خود درس رنبه چی شروع کرو نچاته یو بدری طالبانو یو ورځ جماعت ته راغی زمونږ په جماعت کې داسې غټه یو شوه ولاړه وه او د دې جماعت به یې ورته وي یو طالب دی او د هغه شوي نه لاس چاپېر کړي او زورونه کوي غرمه ده ګرمي ده زما والي صاحب ما سره غم شو چې طالب مې لیونی شو طالب خاص هم دغسې یې چې بیا لیونی شي دا به د چا پلار سنبال کړي بیا
منگے چان خطا کرے دینو ویمائی سے طالب کو لیوانے شو خودر دیکھو لازان لا وہ خلق بھائی شکر طالبی والا لیوانے کیا کہنا زل پیزار دائی کی اولاری ما او تو تبور ما دے پر لیوانا ضرور کہے ہو آگ واشی میں ہوکا تل جمعہ کو برانڈا کی اور سڑے ناستے چشید سادری بزانا چولے اور شید لانگی والے اور یو شید کو تاکوار سخلے دا شید مخینی والے دیکھا دے پٹول گیر سے پٹول شید شیدی ما چاگتا ہوں قتل نما چلا کو مالان دے دا طالب سکائیو وی ما غار تازہ کر ٹکے میں طالب جو بچاو قتل واسے ملامت اغند شو او طالب بغیر دو استاز نبل سوک نشی سنبالو لے دے صرف استاز سنبالی ذکر آگے احترام کئی یورت شاوی ویلا مدرسی دا سے مدرسی ماوتری رازل رنزو دیدار کی مدرسہ یو زمانا یو شاہ منصور دا یو دوم نوری رازم آئی تایون سایتا و کالک تبیام نو تبا اموری نو ہر دوے ملک سر با بڑا تماچی او ہر دوے ملک اگر با یو گروپ کی او دبل گروپ با مقابلی و مخالفی اور تبے استازی لیکچرار بائے پروفیسر بائے اور تبا ما سرائی و تبا تیری گی اور گروپ با چگستا سورا احترام کئی زلد نستائی خلاف نیم نکالش خلاف نیم خودی پوری وانا چه موازنه لگاو کا نمایتا موری جستا سور احترام گئی دو چرز سگرٹ بے لاکس کی آتا میں استاذ جتبا تیریگی ریزه باوئی او تا تا بارو پروانا نگئی او بیابا ماو تا مدرسی ترزو آتا با موری نو طالب رامنڈا کی یو سادر بخور کی وہی وزی کی نہیں بل سادر و بخمورا نوا چاہی نو چاپی میں شروع کی بل مرگوی تو وہی اللہ سادر ٹھوکے کا پاکے نشتے لا سادر ورطا وہ گرمی دا چاوا ورلتی طالب صرف استاد احترام کئی ہو چھے اصیل یہ یا وہ چھے اصیل لی یا نہیں چاند کئی اور چھے اصیلی اگر اخبر استاد سرمی میں کئی محبت کئی چھے القرآن وی ٹھوکے میں ہوگا یہ طالب اشاعت او قتل دا سے ملامت اگون دشاو سارخ کاتا کر مہلے کراشا پویا خوشم چه روح دے چرائے ذکر لیوانے جی فیا خدا کو خوانا بزا وی چرائے ماسی چل لکو وی جدا ملک باچارائے غرمدا دوما زی لخپینو شنولم پاسا چیزا پاسی دما ما توی گلدہ راکا ما دا پچائی کی اگورا ٹوکرائی کی تینو راوانا چوی کا تائی کی نوا ٹوکرائی زمک لر اخلاص اکڑا او ما توی شابا نوڑائی پیدا کا گینی خیر بدنی زد پیر بابان وسیم زمک لر باندیا ہو ویما تد پیر بابان وسیم یاو ویما منڈا کا دلی ولی نمیلا شاپیرا کو چیزد آدم علیہ السلام وسیم اوشی در پسیر لڑو بہو میدنا دیدے وار خطا ناستو جی تران اخلاص سے کرا لگی دیدے ماں برابر ہو انگو رشا سب پوری میتیازی نہیں کری دا زد فلانی بابان وسیم فلانی بابان وسیم ٹھیک دے داغن وسیم انجھے احترام و عزت کرو اگر یہ انسان محتاج و عاجز اللہ وی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کچھئی ویو بوجھ والا لپارا دلری کول دخپل بوجا نشلری کول ددنائی سے اگر کبھی دخپلا وکتا مسئلہ بیانے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب بے شکت یریو لشی آغا کسان چغیری دا اللہ ننادیدا او پابندی کئی دی موسیٰ ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسی
چاچی زان پاک بیشک فائدہ دا پاک والی زان لگا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ تدیرات للا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ خلق دو کس نہیں یو خیاری عقل مندی ذکی و ذہینی نواغل اشارم پور رہی ہو یو درمیانی نواغل ایلک وضاحت سر ہوا ہے نواغل پورشی اور یو داغین ہم یالک کم اکلی نواغل وہ مثال پیش کے علا پوئی گی چی مثال ہوتا ہوا ہے نواغل مارگو تا خبر گزرشی اسی مثال ہوا ہے نپوئی گی اس اللہ یوم نا دری مثال نظرتا ہوئی چیرا دا سوچی کم اکلی اخو یو مثال نپوئی گی خوزا دری مثال ہوتا ہوا ہے خو باز اسلام دا کم اکل مامائی ہو اگر پسرین آگا پشپا گم نپوئی گی نرادری مثال یو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ نَذے برابر لدولی دن کے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ نتیاری اور راگانی تیارا اور ران دا برابر وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور نسور اور پیتاو دوارا کلا برابر دی وارپسی اصل خبرہ ذکر گئی وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ندی برابر جواندی عمرہ نو جواندی امشتا عمرہ امشتا دا مطلب دیکھا نا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ندی برابر جواندی عمرہ سمطلب اللہ وی دنیا کی جواندی امشتا عمرہ باومی نچه وی نمرا مرا ندی اغم جواندی دی نو دا مرا باوی کم دائی کی بیا تو دے بمبڑا ہی نو زکا بلغو بیانیش ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ندی برابر جواندی عمرہ ان اللہ یسمح من یشاء اللہ اورئی چاہتا چدا اللہ کو خشی گھٹی تو مورئی ونی تو مورئی وغن اللہ مشیت دے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ اور تنشی اورا ولی آگا چاہتا چاہتا قبرونو کی پرات دی اللہ وی تو تنشی اورو لے لنڈا فیصلہ ہوگا دا خالق حق کو پیچانا اور دا مخلوق کو پیچانا دا خالق حق دارے چلاغ سر شریک ویشتار پر سوک مگر دو اور دا مخلوق حق دارے چاگل لاغا حق ورکا بادشاہ لاغا حق ورکا گدان لاغا حق ورکا مشر لاغا حق ورکا کشر لاغا حق ورکا استاد لاغا حق ورکا شاگرد لاغا حق ورکا پمنگ دے ملک حق دے منگا پاکستانیانیو دا ملک زمن دے نو دے ملکو پمنگ یاو حق دے آگا حق دارے چھ منگا پا دے ملک دا امن کوششو کو من پا دے ملک دا خیر خواہی کوششو کو من دے ملک دا دعاگانیو کو ما دیر ملکو ناو قتل وگر دا پاکستان بشان بل ملک نشتے دا سی گھڑا جوڑ دا سی جلسہ کول دا سی بخیارہ میدان کے بیان کول دا باغ اسلامی ملکونو کے انشی کولے بغیر دا پاکستان نا دا زمن ملک دے من دا پکی آزادی دا دا قرآن و سنت بیان دے ملک را دعاگانی خواری چی دا ملک اللہ بچ کی دے ملک اللہ حفاظتو کی اور دا ملک اللہ دا بیرونی قوتو دا فساد نہ اساتی اور اللہ با دے ملک امن خوشحالہ راولی زمن ملک دے من دیو اور دا ملک زمن دے جواندیو دا دے ملکیو مربام دا دے ملکیو من با دے ملک خیر خواہی کہو دا جلسیو منگا دیلا کہو چی با دے ملک توحید خور شو دا اللہ کتاب خور شو بدعمل بدعمنی اور اللہ دے دامنو گرزئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تاسو ملګری په خپل ځای باندې کې نه دا اعلانات واورئ